په امت شي کېدل باندې امام مسلمانۍ خو دوه د مور پیغمبر سره به چې پیغمبر نه محفوظ په دغه ملک شي به دغه ملک څه فائدہ به دا پټیشن چې د هرکو په دا باندې مقدمه او چلے دلا په سن 1985 شي په اسلام آباد شي په یو سیمینار شي یو شزینه د پیغمبر علی السلام دغه دوران ګستاخی وکړه په دا باندې امیج د قومي اسمبلی یو ممبر وا جناب نثار فاطمه د میا احسن اقبال چې دا ادغ میر وا ایک پا قومی اسمبلی فلور باندې ایک دا خبره چګه کړه چې اره د پیغمبر علی السلام ګستاخی کیږي عدالت چې کیس لګیا دا کله پاکستان شي یو عام شهري ته تحفظ حاصل لا به د مش پیغمبر په عام شهري نه کم زیاده د چې تحفظ نه حاصل وسیک چې سو یی بدوي به ایک په سات یو هفته مکمل په اسمبلی شي په دا باندې بحث وچاله اسلامی نظریاتی کونسل ته د کیسه لوړل 1986 سے متفقه طور باندې دا بیل پاس چې سه کیا د مشتو سے تپاته د مشتو سے آئین 295 ادغ درې سیکشن نه وی یو ا یو بی یو سی دا د سی سیکشن اضافه به د دې په وینا باندې په د قانون شوشلاو دا قانون دا وی 295 سی چې په پاکستان شي سه کیا کا هغه مسلمان وی او کا غیر مسلمي چې د کیم نبیه په اشاره سره په کنایه سره په لوس سره په پښه سره په تحریر سره ریټن چې کیمه ذریعہ سره د پیغمبر ګستاخی او کی د ایک سزا موت په داسې چې د مشکی وفاقي وزیر قانونو ایک دا اضافه په شو کړل چې یو عمر برقید وي هغه عمر برقید یا په شو زیات کړ ایغه نه بعد د اسماعیل قریشی وکیل د بیا ولګید وې دغه خلاف عدالت ته لور چې د عمر برقید دا مشت شریعت نشي مشت شریعت دا وی چې د پیغمبر ګستاخ دا وی قتلوي چنانچه په هغه باندې کیس وچلې دو 1991 شه به میرز وفاقی شرعی عدالت چې کیم دا ایک دا فیصله ورکړه او هغه اضافه نه لری کړه و دا متعین شله چې از د آئین پاکستان پر سره د 295 سی ایک پر سره سه کیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا د بل نبی په شان شه ګستاخی کوي د ایک سزا موت دا د مشتو سے آئین یا مشتوی د مش قرآن یا مشتوی د مش حدیثینا په دا باندې انتهایی زیات دي دا یو څه خبره زکاوچون کې تو سه وکلا وستا مش مقصد د سه بیان کول نه دي چې تفصیلی بیان وکي خو ذهن شه شکوک او شبهات وی مودر تول چې میډیا دور دا نو زه غوړ چې هغه شکوک او شبهات ان شاء الله تو سه په ذهن شه کسه اعتراضات وی دا او د دغه شکوک او شبهات سره ختم شي اوله خبره دا کېږي چې د قرآن او د حدیث پر سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخ ته پوراسه سزونه د مقرره دا خبره کېږي ډیره په کثرت سره اسه زه تو سه نه پتا کو چې د قرآن او د حدیث پر سره د یو عام سړی زړه وې زورول دا جایز دي دا حدیث هو تو سه ټوله اورېدلې چې پیغمبر علی السلام خنکبه ته وی چې ډیره خوږه ته خو ډیره خوږه خو د یو مؤمن عزت او احترام پتو نه زیات دا مې اورېدلې دي کنه دا خو تو سره اورېدلې حدیث ته د مشکات شریف پیغمبر علی السلام فرمایي چې کله یو سړی په قتل شي اسمونینه او دنیو د ټول شریک شي د اسمونه او د مزکه ټول مخلوقات د یو سړی د قتل د وجنوي الله د ټول مخلوقات جهنم ته وچي به د میشتو سه آئین پاکستان یا داوی چې د عام شهري د ایک وخت به عزت نه کوي کبه عزت دی وکړه به پابند 3 سال قید ده شتا کنه به چې قرآن او حدیث د عام خلک وعیدینا بیانای چې هغه ته تکلیف رسي به دا وعید ده وعید ده زه تاسو نه پښتنه کوم چې کیم ذات وجه کائنات چا د وجه نه الله د دنیا پیدا کړی چا د وجه نه الله موت ته د وجود روکړه د هغه متعلق الله څخه قانون نه بیان کړه یعنی دا بالکل عقل یا خلاف ته و قرآن و حدیث سے پدا باندې ډېر زیات واقعات یادي موزنه درته هایلایټ یا کړل یو اعتراض دا کېږي چې پیغمبر علی السلام هو رحمت للعالمین دغه خپل دشمنون مفقول و تو سه د دشمنون قتلایه کچېره د پیغمبر علی صلوات و سلام خبره تو سه منیه تو سه د رښتینه پیغمبر منیه به د پلیار ویل نسیدای خو رحمت للعالمین پیغمبر علی السلام پلونی زوی شه پلونی ګستاخی کړي به معاف کړه دا پلونی زوی شه دا واقعیت په میډیا ډېر بیانېږي اوله خبره خدا غنو چې سمره د نمونه واقعیت بیانېږي اټوله د مکی دور دی پیغمبر علی السلام چې کله مکه مکرمه شو مدینه منوره شي کده ټول کتب تاریخ احادیث او د سیرت مطالعه وکړل شي چې یو واقعیت د سینمالي ملامېږي چې په مدینه منوره زندگی شي چې د پیغمبر علی السلام ګستاخی کړی وي او پیغمبر معاف کړی یا صحابه معاف کړی یو واقعیت نشته او په مکه مکرمه شي چاوي چې غلا وکړه بلوس کټ کول وی
په مکه مکرمه شي چاوي چې بدکوري وکړه لیاذ بالله به ایک څنګه سر کول وي باندې حد لګول وي چاوي چې قتل وکړو به نه قصاص وغستل وي مکه مکرمه شي خدا شي نه وي ایسو میش دغه شي نه به انکار کوي دا احکامات چې کله مدینه منوره ته پیغمبر علی السلام هجرت وکړو به حدیث نازل شوی یو خبره بل خبره دا چې ګوره مو د مفتی عظمت الله صاحب باندې حق تا پیسې مې جوړ پله و صدر صاحب متروغای ورته چې مفتی صاحب تو هغه عظمت الله سره لنجاوا حق ته وو امو ته معاف کو به زسو ته وی صدر صاحب حق دې مو او ته معاف کوي ته دا کی ماکلوي حق دې مو دا خو زوی معاف کو د اختیار خو مو ته حاصل ده د پیغمبر ګستاخی کول د پیغمبر شان شه تنقیس او اهانت کول دي و د پیغمبر حق وو چې کده غشتله به خپل حق معاف کوي شي مو ته د حق نه حاصل چې پردای حق معاف کوي دا یو بنیادی نقطه ده ډېر خلک به دغه ششوپان سوچي چې پیغمبر علی السلام هو رحمت للعالمین دریمه خبره ده دا خبره عام طور باندې کېږي چې د کیم د ختم نبوت یا د توهین موسی رسالت قانون جوړ شو دا د قانون غلط استعمال کېږي اچھا غلط استعمال کېږي ازمیش سو کی تو سے په د قانون سے ترمیم کی د قانون غلط استعمال نه د هغه علاج دغه دا چې تو سے د قانون سے ترمیم کی اسه زه تو سے نه پښتنه کوم صدر صاحب دا مو جماعت ته راغی او مو جماعت شه موزیګار میزو موزیګار مونږ شه دنا چا چا پلی وړل از دای مو تروشي ورته شي استوز د ته جماعت تړانکا ویلې ړانک مونږ چا چا پلی وړل زه ورته شي یاره چاپل چا در نوړلی وړانګا ور باندې جماعت دای ورته وی وکیل صاحب دا پیوی وکیلونو خو نقطه باندې پیږي دا ورته چې یاره خو کده ته جماعت نوا خو زه ورو غلا نوا و تو جماعت زروغل ځکه مونږ چاپل یو ورکشل است دغه علاج دغه دا چې د جماعت ړانګه یاره قانون زوی د تسوی زوی ته دا وی چې وکیل صاحب دغه علاج دا نه چې جماعت ړانګه دغه علاج دغه دا چې ته خپل شای حفاظت کوا یو قانون سے غلط استعمالای دغه علاج دا نه چې په قانون شه ترمیم وکا دغه علاج دغه دا چې د قانون ته تحفظ ورکا د قانون ته حفاظت ورکا ګورئ په پاکستان شه 302 قتل چې سیکو کی به ایک سزا موت تو د پاکستان سے قانون دا خو ډېر بدله قصصی نه مشتو سے خلق ماورای عدالت کوي کنه په لور شي قانون وخلی ماورای عدالت چا سره بدیوی زایوري یو تويشته علامه د اوسوتی بیا ولګي هغه مړ کی قاتل مړ کی نو داسې شو کوئی سې کې داسې نه وي چې یاره دا قانون غلط استعمال نه بلکې هر سړی دا وي چې چونکې د عدالت د ریاست ذمہ داری وا چې د سره زوتای شو د دې زیوتاله بدل ورکړه وا ریاست خپل ذمہ داری پیرا کوله نه ځکه دا ولګي د قانون په لور شو وس بل یو خبره دا غو چې یو دی قانون په لور شو غستل و یو دی قانون غلط استعمال یو سړی ولګي د پیغمبر علی صلوات و سلام ګستاخ قتل کی دا نه دا چې قانون غلط استعمال شو قانون د خپل لور شو غست په دغه ډول شي فرق اس د قانون د خپل لور شویل غستله دغه په اسباب باندې غور او فکر کول په کور دین نه دا چې موږ د پیغمبر علی صلوات و سلام د ناموس و د رسالت چې کوم قانون د پاشه مش ترمیم او پاشه مش تبدیلیو کی یو اخیری خبره دا کیږي وی چې دا د ازادي اظهار ازادي رائے خلاف دي د قانون چې دا د ازادي اظهار رائے خلاف ده هر چاته د اظهار رائے ازادي حاصله دو چې سیکسیاوی وی دا و تو سه د قانون جوړ کړه دا نو ځکه نن يهوديون دي عیسایون دي دغه د رائے نشي پیش کوي د پیغمبر متعلق ځکه تو سه نه پښتنه کوم چې عیسایت ته یا يهودیت ته یا هندو مت ته دې کتابینا و دې شریعتینا چې کیم دي دا اجازت ورکړي چې توسه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په باره شه ګستاخی کوي دا خو دغه اجازت خو دی ته دی خپل مذهب یا نه ورکړي نن بایبل یا موجود ده انجیل یا شته تورات یا شته د هر څه شته دي د زبور یا ځنه خلق نسخه پیش کوي په هغه شه خود صفاد علی کلی دي چې د انبیاء علیهم السلام کاده تو د قوم وی او کاده بل قوم وی دې مذهب نه داوی چې د هغه وسیک توهین نه کوي وزتو سره د پښتنه کو چې سیک د پیغمبر توهین کوي هغه سره به مزلته دک رسېږي کنه بدا سے ازادي اظهار رائے چې ته داسې ازادي کا وړه د اظهار رائے چې هغه د وجه نه موتا د مو مسلمان ته دک تکلیف رسېږي دغه اجازه شته موته دغه اظهار ازادي رائے هغه شته اجازه شته چې زه د یو کس میر و پلور به عزت
به چې زه د بل میرو پلور نشم عزت کوي دا اجازت مور ته نه ده حاصل به دا اجازت څرنګه حاصل لا چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان شي چاته اجازت ورکړ چا دا وی چې سیاوي یو اخیری خبره دغه کېږي چې را خو یو سړی نه غلطي وشله ایسی تبا وی اصله خو ګناه معاف شو بس تبا وی اصله په دا خبره باندې ځون په اول پکور کله چې سړی د پیغمبر علیه السلام په شان شي ګستاخی کوي به دغه باندې د شریعت دوا احکامات لاګو کېږي یو دا چې دای مرتد شي د اسلام نه لوټ شي مرتد شي دا اس مسلمان نشي پوي او دوام حکم دا په لاګو کېږي چې دا اس واجب القتل شو چې کله سړی تباو بوسی بیا د مرتد کېدل ول ګناه ختم شي یو سړی پیغمبر علیه السلام په شان شه الله مې دوس ہوتی ګستاخی وکړه ایسی بیا تباوی استلا دا مرتد شو او تباوی استلا کلمه تیرا کړه سر نه نکاح وکړو د ارتداد د ختم شو خو پوتې شو ادوامه سزا چې دای وی قتل کېږي اپته به سره نه معاف کېږي دغه مثال ډیر واضح تا یو سړی بدکوری وکي او په ایک باندې په عدالت شای ثابت یا شي و عدالت حکم وکي چې دغه سړی د سنگسار شي دغه د کوړې ولګيږي اس د حدود چې سمره دي د پته به سره معاف کېږي یو سړی تبا او یستلا یو سړی قتل کړه دا وی چې ارمونه هو غلطي وشله مو قتل کړه او ز په زونو پېښو عزت تبا او بوس به دغه ته به سره د سړی د قتل د مقتول د ولیون د اولیاء د رشتہ دارونه چې کیم حق ته امف کېږي اخو نو معاف کېږي البته د آخرت په اعتبار سره چې کیم د ګناو د الله د ذات نه امید ده چاوي او معاف کی داسې کوي سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان شه ګستاخی کوي به د او بیا د اتباع بوسی اسلام تر داخله شي بعد د ارتداد ختم شي خود د قتل چې د شریعت چې حکم کړه د بطور حد و حد حدود چې دي د پته به سره نه معاف کیږي د څه خبره مو کړل ته سلام ټیم